السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ښه به کتونکو تاسو ته به پته وي چې په سکرین ما سره کوم شخصیت راغلی نن بیا د څه تعارف محتاج نه دی. فاروق جان حسین صاحب د سوشل میډیا د لارې هم تاسو سره ډیره مخکتنه کیږي، اکثر بل په ریډیو وطن باندې هم د دوی پروګرامات راځي، ریډیو پښتونخوا مردان هم د دوی پروګرامات راځي، ډیر خلک یې پیژني او زمونږ په سکرین باندې د دوی دغه په دویم ځل راتګ دی تاسو ته مخامخ کوو. او د دوی شاعري مې په ژوند کې دا یو شاعر یو دا یو مدثر جهان چې کوم د شعرګاړه اتیانو دی د هغوی شاعري مې ته ډېره کوزه شوې د فاروق جان حسین صاحب. نو راغلی دکان ته خپل کار پسې راغلی بازار ته، خو ما راونیو چې یاره هغه شعرونه به راته چې کوم هم راته مخکې ویلي وړاندې پروګرام کې چې کوم هم نه وي لیکلي، زما خپل ځاني خوښ دي، زمونږ کتونکي به هم خوښوي انشاءالله. فاروق جان حسین صاحب ډېره مننه چې په دې روژه کې موږ له ټایم ډېره مننه جلال صافي، ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو سره ملاقات وشو، دیدن وشو او ډېره زیاته مننه. شعرونه به درته ووایم، څوک چې ستا تر څنګه نه دي پاتې شوي، څوک چې ستا تر څنګه نه دي پاتې شوي نو هغه له ژونده نه دي پاتې شوي. اوس پسې هم کله کله ډېر خفه شم، اوس پسې هم کله کله ډېر خفه شم، ګنې اوس مو منځ کې څه دي پاتې شوي. بیا دا شعر بیا وایي، اوس پسې هم کله کله ډېر خفه شم، ګنې اوس مو منځ کې څه دي پاتې شوي. کاڼو بوټو نه خفه یم د طایف، کاڼو بوټو نه خفه یم د طایف، په جانان مې چپه خوله دي پاتې شوي. د یوې خور د غلط قدم د لاسه نور خویندې په کالي دي پاتې شوي. او مهرباني لنګ وهلی پنجابی ترېنه بهتر دی، ځینې داسې پښتانه دي پاتې شوي. او خوند به ولې مې حسینه د شعر نه وي، راته ستا د خولې خواږه دي پاتې شوي. څو شعرونه نور چې زړهخوري مې هسې نه د خبردار یم، زړهخوري مې هسې نه د خبردار یم، سرچینه دې راته وښایه ازاره. زړهخوري مې هسې نه د خبردار یم، سرچینه دې راته وښایه ازاره. که زما د زړګي خوښه ما نه غواړې، پښتنې دې درته نه راځي بازاره. مهرباني، که زما د زړګي خوښه ما نه غواړې، پښتنې دې درته نه راځي بازاره. او یتیم زوی د پلار په قبر جاړي وایي، د پلار په قبر جاړي وایي، هر څه ډېر دی د کیمرې مخې ته پلاره. یتیم زوی د پلار په قبر جاړي وایي، هر څه ډېر دی د کیمرې مخې ته پلاره. دا شعرونه نور یېرېږي، بل غزل څو شعرونه به درته ووایم چې هجران کې مې سلګۍ وړې وړې کړې، د بېلتون بټۍ مې څه په چل سړې کړې. چې هجران کې مې سلګۍ وړې وړې کړې، د بېلتون بټۍ مې څه په چل سړې کړې. او یوې کونډې خپل وجود بچو له خرڅ که، یوې کونډې خپل وجود بچو له خرڅ که، یو ماړه پې د هوس سترګې مړې کړې. او چې سبا به مې د زوی نه عیسه غواړي، چې سبا به مې د زوی نه عیسه غواړي، یو سړي لوڼه په کور باندې زړې کړې. چې سبا به مې د زوی نه عیسه غواړي، یو سړي لوڼه په کور باندې زړې کړې. او چې سلګۍ د بې صبرۍ مې صبر وکړه، چې سلګۍ د بې صبرۍ مې صبر وکړه، بېلتانه راته تېرې خپلې چړې کړې. او مخکې شعر دی پکې، به دا د تا ته ډالۍ یم چې یو هلک شه بې وفا واده یې وکړه، یو هلک شه بې وفا واده یې وکړه، یو جینۍ د لاسو لر د چا کړۍ کړې. یو هلک شه بې وفا واده یې وکړه، یو جینۍ د لاسو لر د چا کړۍ کړې. او ستا حسین یې تمدار دی پس د مرګه، ستا حسین یې تمدار دی پس د مرګه، خوش نصیبو په دنیا هورې زړې کړې. ډېره مننه. د همدغه نعتیه شعرونه به هم درته ووایم چې ښایست د ټول جهان او بل خواوي زما جانان، او بل خواوي زما جانان، په حسن کې ترې بیا هم مخه وړي زما جانان. چې چرته کې به ټول خلک وخي د نفسي چغې، چې چرته کې به ټول خلک وخي د نفسي چغې، هملته کړي به غږ د امتي زما جانان. ته ګوره جبرائیل ترې منتها کې پاتې کېږي، بیا هم وړاندې په بره باندې ځي زما جانان. او حسین به یم ولاړ ورته دیدن به یې کومه، اوبه چې د کوثر تقسیموي زما جانان. ډېره زیاته مننه. څو شعرونو ته نور ویمه چې سر ښه دی که سا ښه ده که زړه دوړم، سر ښه دی که سا ښه ده که زړه دوړم، بې له دې څه نه لرم چې زه دوړم.
رایې کړه د اړې مېرمنې ووایه رایې کړه د اړې مېرمنې ووایه تاله پې دارو که کور ته وړه دوړم. زبردست ډېر ښه. کتونکو یقینا چې تاسو به هم دغه شاعري ډېره خوښه شوي، نو که تاسو واقعي خوښه شوي موږ ته خپله رایې په کمنټس کې هم راکولی شي او ستاسو د شعر یا د کمنټس یا د لایک نه به موږ ته اندازه لګي چې یاره ستاسو د فاروق جان حسین صاحب دغه شاعري خوښه شوې. انشاءالله بیا به دوی زموږ د دغه ډیلي خیبر په شیشه تاسو ته مخامخ کېږي. انشاءالله امید لرم چې خوښه شوې به مې شاعري، نو که د چا هم خوښه شوي شعر یې کوي کمنټس پې وکړئ، لایک یې وکړئ. دا زموږ دپاره د دوی دپاره داد دی. او تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه جلال صافي او فاروق جان حسین صاحب له اجازت ورکوي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.